دی موقع مناسبت سره خپل گزارشات او خپل خطاب وړاندې کی جناب حضرت مولانا محمد طاهر حقانی صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم مسلمانان ورونو، علماء کرام، طلباء عظام او ډیر نیکان صالحان مسلمانان دلته راجمع دي او یو ډیره نورانی اجتماع ده. دا نورانی اجتماع مطلب دا نه چې څه خاص قسم رڼاګانې پکې سړي تخکاری. نورانی اجتماع مطلب دا دی چې د انسان روح ته په دې کې غذا ملاوي. د انسان د مسلمان بنده زړه دا د شرک نه، د ګناهونو نه، د تکبر نه، د ریا نه، د حسد نه په داسې اجتماعانو کې او په داسې مجالسو کې پاکیږي. علما د دې لپاره یو نقطه وایي او هغه دا وایي چې یو سړی چې څومره سکوت او څومره خاموشي اختیاري نو دومره به دته خیر او فایده ډېره رسي. بې مقصده بے ضرورتا خبرې کول دا فایده‌مند نه. او عرب متل کوي من کثر لغته کثر غلطه. څوک چې ډېرې خبرې کوي نو د ده نه به غلطۍ ډېرې کېږي. ډېرې خبرې خو قرآن کې خوند کوي، ډېری خبرې خو په احادیث نبویو کې خوند کوي. دا زمونږ عام مجالس چې جوړیږي او هغې کې مونږ کمې خبرې کوو نو ځان هم تباه کړو. غیبتونه پکې کوو، چغلۍ پکې کوو. څومره چې خاموشي وي دومره به چې کومه دی تا ته خیر او فایده ډېره رسي. زمونږ د دیوبند په دې عالمانو کې یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، مولانا اعزاز علي صاحب رحمه الله. د ډېر لوی عالم او د ده کار تصانیف کولو، کتابونه به یې لیکل.
نو په دې مکتبه کې به ناستو، کتابخانه کې به ناستو، کتابونه به ورته خواره کلاو پراته وو. نو یو طالب ورته وي صاحب ماله لږ وخت راکه. ای ما سره وخت نشته، زه تاله وخت نشم درکولی. خیر د هغې بحث په دې وشو، اخري نتیجه دا راووته چې او ټیک ده وخت به درکمه، خو چې زه کله لګیا یم کار کوم نو ته به غلی راځې کښېنې به، او چې کوم ټایم مې درکړه دا 10 منټه، نو 10 منټه پس به ځې بیا 1 سیکنډ به نور نه ایسارېږي. راتلو کې به سلام نه اچې، پتلو کې به سلام نه اچې. سلام سنت دی، خو چې څوک ذکر کوي، څوک درس کوي، څوک مانځه باندې ولاړ دی، هغه باندې به سلام نه اچې. نو هغه تصنیف کو، کتابونه لیکل. نو ځکه ورته وی چې خاموش به راځو، بس وې زما نور سره کار نشته، صرف دې سره مې کار دی چې ستا په صحبت کې لږ شانتې کښېنم، ستا دې مجلس کې لږ شانتې کښېنم. هغه ته خیر بس راځه. یقین وساتئ د هغه طالب نه الله پاک یو لوی ولی الله جوړ. د دیوبند خو هر عالم دی، هغه خو جدا خبرې دي، خو بعضې پکې الله هغه مقام ته رسولی دي، هغه مقام ته الله پاک رسولی دي چې د هغې د قال د حال ته رسېدلي. قال دا چې ما ورته وایو لګیا وې خبرې کوو که نه، قرآن هم وایو، حدیث هم وایو، د دین کتابونه هم وایو، بیانات هم کوو. یو حال دی، دی حال ته به په سکوت باندې رسېږي، په ریاضتونو باندې به رسېږي، په سختو او په خوارو به رسېږي. مولانا رومي رحمه الله یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، او یو مثنوي او کتاب یې لیکلی دی، هغې کې ډېر عجیبه واقعات ذکر کړي. هغه ناست دی د سین په غاړه باندې طالبانو ته سبق وایي. شمس تبریز صاحب رحمه الله راغی، دای پیر دی، دغه وخت کې لا پیر شوی نه دی، اپې راغی. نو تپوس ته کوي مولانا 21 چیست دا څه شی دي؟ اور ته جواب کې ورکوي ای قال است. دا خو دې طالبانو ته سبق وایم، قال الله قال الرسول ورته ویم. وی ښه کتاب د هغه مخې ته پروت راواغېست او سیند ته یې واچو. چې کتاب یې سیند ته واچو که دا دې څه وکړو. اوس پخوا خو د چاپ خبرې نه وي، خو په قلم باندې او په صحیح باندې خلکو لیکلي، نو خو چې سیند ته یې واچو خو لاړ، کتاب ختم شو که نه، ورک شو، لیکل ته لاړل. وی دا دې څه وکړو؟ هغه لاس ورښکته که سیند ته کتاب یې راواغېسته، دوړه وه پې د پاسه. خبره د باندې خوږه لګي. نو هغه نعتخوان ماما خبره تاسو ته ونه وي که بیا یې د پسې راپاسوم. خیال کې مراله کتاب د اوبو په ځای، د لونوالي په ځای، لکه چې په خاورو کې چا یې ښودلی دوړه وه پې. نو ده ورته وی کیس دا څه دي؟ وی ای حال است، دا حال دی. دا هغه مقام ته شمس تبریز رحمه الله رسېدلی و چې هغه ته اوبه نه ښکارېدې، خاوره نه. ایو مقام و، دې ته به خواري غواړي. څه به غواړي؟ اولنۍ خبره په هغې کې سکوت دی، سکوت، چپوالی. څه مطلب؟ تاسو وایئ چې دا ذکر چې ته موږ ته وایې چې دونه ذکر به نه، د بې مقصده خبرونه. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. دلته الحمدلله ډېر علما طلبا ناست. د یو مسلمان د اسلام بهتري او ښایست دا دی چې دی بې مطلبه خبرې نه کوي. چې کوي نو ذکر دی کوي، چې کوي نو تلاوت دی کوي، چې کوي نو د الله خبرې دی کوي، چې کوي نو د رسول الله خبرې.
خانقاه امدادیه دا اشرف علی تانوی صاحب رحمه الله خانقاه هغه کې دا طریقه وا چې د ماسختن نه بعد با خیبه دي ټولي خبرې باندې خیبه دي څه مطلب نه بیانونه تقریرونه پدې پابندي وا بس د ماخام نه بعد اوابینو کا وسنګ اوابین به ټول زما اوستا پشان علم تر کیف ایلا فی قریشن پادنای صاحب به پکې نیمه سی پاروي سونا به پکې وي نیمه سی پارا نو د ماسختن نه بعد به بیا پابندي و خبرې ونی بس تسبیحات کا سوک کوي پټ بکئی ذکر کا سوک کوي پټ بکئی سملی نو ضرب سملی پېشمنی به بیا پاسول وای نو یو دوه نوی ملایان راغلی لا د دې خانقاه د آدابونه نو خبر د یو نوم محمد شفیع او د بل نوم محمد یوسف اوس دې د ماسختن نه وروستو خپل علمي خبرې شروع کړي دا خو دواړه وروستو یې درته ښکاره کومه چې دا څوک دا هغه د میلې د مداري خبره وي اولې نه خبره نه ښکاره کوي لږ د خبرې سر ښکاره کوي نور راته وایم وروستو منولې او دغه به جنګو اوس دا خو نوي علما دي کلک علما دي د یو بل سره علمي خبرې کوي نو د خانقاه خادم ورپسې راغی چې هلکه دلته په خانقاه کې د ماسختن د مانځه نه بعد خبرې بندې دي بس نورې خبرې مه کوئ خو هغوی بیا هم غلي نه شو بیا هم خبرې کولې وی موږ څه کنزل خو نه کوو غیبت خو نه کوو علمي خبرې کوو دوه مولیان چې یو ځای شي نو هغې خامخا څه علمي خبرې کوي نن زه یو مدرسې کې وم مولانا صاحب راغی را سره کېنل نو ټول یې مې خدای دې بې خو نه بس لږ دمې ته خو مې پرېږده که طالبان ته مې سبق ووایي چې یو 2 منټه خو دمه شم که نه د ملا کار نور څه خو دغه کار یې علمي خبرې نو یې دې مونږ خو علمي خبرې کوو هغه خادم لاړ خو دې خبرې بس نه کړي نو مشر خادم ورپسې راغی سپین ږیری هغه ورته ویل که خبرې بندې کړي او که خبرې نه بندوي بسترې در په سر کوم ځئ په خپله مخ دباوې پرې واچو سړي غلی شو هغې چې ښه په خانقاه کې د ماسختن نه وروستو خبرې بندې دي وی چې او خبرې بندې دي دغه 2 کسان د هغې نه وروستو سړي جوړ شو مفتی شفیع مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان رحمه الله او دا بل نه جوړ شو محمد یوسف بنوري رحمه الله یو دارالعلوم کراچۍ جوړه کړه نن علما زامن یې وګوره بچي یې وګوره نوسي یې وګوره او د هغې نه علاوه فضلا یې وګوره کم حد ته رسېدلي خلک دي او یوسف بنوري صاحب وګوره څومره عظیم الشانه مدرسه کم حد ته ورسېدل خاموش کړه خاموش ته به علمي خبرې کې خو هلته طالب ته کښېنه بیا ورته کوه هلته درس کې کښېنه بیا ورته کوه د هر کار یو خپل وختي وخت د عباداتو لپاره الله وختونه نه دي مقرر کړي عباداتو لپاره الله وختونه مقرر کړي یوه دویمه خبره دا ده چې دا خېټه به د حرامو نه د مشتبهاتو حرام خو که د یوه نوڼۍ لاړه د معدې ته او د خېټې ته ورسېده 40 ورځې د عبادت کې به لذت او خوند نه یو بلکې عبادت په د الله نه قبول مشتبهاتونه چې شوبه قدرې پکې د هغې خوراک نه به هم ځان ساتي نو چې د هغې نه د ځان وساته نو زړه دې پاک شخه باطن دې پاک شي ځکه د دې ژبې د الله حرم زړه ته تلې ده د سترګو او د غوږونو هم تلې ده او دا د خولې
دا لاره م زړه ته تللې ده نو په دې سترګو مو ته حرام ورکوزیږي په دې ژبه م حرام ورکوزیږي په دې خوله م حرام او حلال م ورکوزیږي نو د حرامو نه به ځان نو د زیاتو خبرو نه یو دویم د حرامو نه به ځان ساتي یو مختصره خبره درته کوم نو بس کوم مجدد الفسانی رحمه الله دا ډېر لوی هستی تیره شوې ده د دننه خانقاه کې ناست و خپل مریدان او طالبان ورسره چې بار راووته د ده دوه واړه زامنو د یو نوم دی محمد معصوم دغه دواړو ماشومانو بار د شپږو کالو ماشومانو شپږو اوو کالو دی دا په دې پیزارځای کې لوبې کولې نو دا مجدد الفسانی رحمه الله چې بار راووت چې ګوري څه پیزار دی ښی طرف ته پروت دی څه پیزار دی ګس طرف ته پروت دی نو دې مراقبه شو چې دا ولې دا پیزارونه ولې داسې په دې طریقه پراته دي چې مراقبه شو نو پته ورته ولګېدله په کشف ورته الله پاک وښودل چې دا ښی طرف ته دي دا اصحاب الیمین دي او د ګس طرف ته چې دي دا اصحاب الشمال دي اصحاب الیمین هغه خلک چې جنتیان دي اصحاب الشمال هغه خلک چې دوزخیان دي الله دې موږ وساتي تپوس یې وکوي دا چا دا چل کړی دا دغې دلته کې دا پیزار یې ګډوډ کړی دی وی صاحب نور خو موږ څوک نه یو خو ستا هغه دوه بچي وو هغوی دلته لوبې کولې دا پیزارونه هغوی یې خوا کړه سې دې خوا کړه سې ښی طرف ته کړه سې ګس طرف ته کړه وی ښه وی دې ته په دې وخت کې دومره کشف شوی یاد وساتئ زمانونو دا کشف و کرامات د سړي اختیار کې نه دي خو په محنت حاصلېږي کله به داسې وي که نه یو سالک دی به سالک مجذوب وي یعنی محنت به وکي بیا به الله ځان ته راکړي او کله به دا سالک مجذوب نه مجذوب سالک وي څه وي مجذوب سالک وي استاسو کې داسې اولیاء موجود دي چې هغوی په برکت باندې ما ته مخې ته داسې خبرې راوړاندې کېږي مضامین د مضامینو القا کېږي دا ستاسو په برکت تاسو کې تاسو ټول نیکان یې خو بعضې پکې لږ زیات دي نو خیر ما وی زه خبره ختموم خو خیر بس ختموم یې هر څنګه چې بیا دا مولیان قاریږي سالک مجذوب دی ته وایي چې دی به محنت وکړي ډېر کلونه وروستو به د داسې حالت به په ده راشي جذب چې الله بیا ځان ته راکاږي مجذوب راښکلی شوی د جذب نه دی اوبه په ځمکه واړوه اسپنج پې کېده را به یې کاږي ځان ته کپړه پې کېده اوبه به ځان ته راکاږي دا سالک چې محنت وکړي نو الله یې ځان ته راکاږي بس راځه نو کله دومره مقام ته ورسئ چې کتاب اوبو ته وغورځوي او وچې راوالي او کله هغه مقام ته ورسئ چې په سر د دارې ودرئ انا الحق دا خبرې بعضې به د دې عام وروڼو د فهم و فراست نه لږې اوچتې وي خو خیر اوس خبره مې خولې له راغلې ده او بعضې وي مجذوب سالک الله ځان ته راښکلی دی خو لارې خطا ده لارې شته ده لارې خطا ده بشر حافي زمونږ په دې اولیاو بزرګانو کې د سلسلو کې بشر حافي نقشبندیه کې مشته نورو سلسلو کې مشته دا شرابیو په پولیس کې نوکرو
یو خواریو هلته خو الله ځان ته راښکلی و که نه د مخکې نه خو لارې ورانه وه هغه لارې وله سموله کاغذ یې وموند په هغې باندې الله نوم لیکلی و صفای که ستری که خوشبویي پرې ولګوله محفوظ یې کېښود ابشه خوب یې ولید زه پاسه تا زما د الله زما د نوم قدر وکړو ما ستا قدر وکړو لاړ هغه مقام ته ورسېد محنت یې نه و کړی محنت یې نه و کړی محنت یې په اپوزټ سایډ باندې کړی و په الټه طرف باندې محنت کړی و کړی و تاسو به اورېدلي هلکه وایي دا عشق حقیقي په عشق مجازي حاصلېږي عشق مجازي دا ولې دې سړي کې جذبه موجوده ده خو لارې خطا کړې ده نو چېرته د چا نه بیعت وکړي عالم سره کښېني تبلیغ کې لاړ شي هغه ول دا لار د دسې نه دسې نو هلته خو دننه خو سوی دی که نه دننه زړه سوی دی که نه بس خو بیا پې خواري نه غواړي که نه دا مجذوب سالک دی دا څوک دی مجذوب سالک دی نو عرض مې درته کو چې د مجدد الفسانی رحمه الله دغه دعا چې دا هغه خپلو زامنو ته توجه وکړله نو هغوی د کشف و کرامت په دغه وخت کې دې ته مقام ته رسېدلي وو چې اهل الشمال او اهل الیمین اصحاب الشمال او اصحاب الیمین جدا کولی شو نو خپل پیر ته د مجدد الفسانی خپل پیر ته د پیر نوم یې دی خواجه باقی بالله دا سلسلې ګورئ ښه سلسلې نه دا ګورئ د دې اولیاو دا حالات هم ګورئ کتابونو کې شته اخلی نه نو چې نه اخلی نو زه به ته اوس خو سر خو ګومه خبره پوه شوې خو کتابونو کې شته د هر یو سلسلې تاریخ موجود دی باقاعده هغه وایي ښه دا دومره لوی مقام ته رسېدلي دی صرف دلته ناسته پاسته قدرې کوي په دې بلخ بخارا کې یو بزرګ تیر شو نجم الدین کبرا نو دا هغه د خانقاه په خوا کې چې کوم دی نو یو سپی و خانقاه نه بار نو چې ذکر به کو د خلکو به ذکر کو نو د سپي به هم ذکر کو سپي به هم ذکر کو او د سپي په ذکر خو ما ورته نه پوهېږو که نه چې کله سپی مړ شو نجم الدین کبرا رحمه الله مریدانو ته ووایي چې سپی دی نه پې جنازه کوو نه ورته کفن اچولی شو خو داسې عام سپی نه دی په ادب او احترام له کنده وکنئ په ادب احترام یې پکې واچوئ خاوره پرې واچوئ سبحان الله یعنی د ذکر اثر په سپي کې راتلی شي نو په ما او تا کې نه شي راتلی هلکه سپی دغه مقام ته رسېدی شي که ده کې عقل وی نو دی د کشف و کرامت مقام ته رسېدلی خو سپي ته خو دا ویلی نه شي ګر وی ښه دا ما زامن په دې وخت کې دا لا ماشومان دي صرف د خانقاه خوا کې اوړي راوړي او دې مقام ته رسېدلي وجه څه وه هلکه وجه دا وه چې مجدد الفسانی چې ته مشتبه خوراک نه کورته راوړی و نه په خپله کښې نو د هغوی تربیت د هغې مور په سینو او په پیو باندې شوی و چې هغه د پاک خوراک نه جوړ نو هغه خپل پیر ته خواجه باقي بالله ته خط ولیکوي دا حال دی د زامنو سره دې سره څه وکړم دا لا اوس داسې دي چې وروستو به څه کوي دا خو بیا د خلکو عیوب چېرته لټوي هغه یې مالې راولېږ هلکه لاړ شئ خواجه باقي بالله رحمه الله له لاړل چې لاړل هغه خپل موریانو ته ورشي په بازار کې چې کوم پخلی پخ شوی دی پخ شوی پخلی په بازار کې هغه راوړي چې هغه یې پرې وخوړ بیا یې پرې اندازه ولګوله چې څه وشو هر څه پرې کشف و کرامت دی د یو بازار په خوړلو باندې موږ وایو هوټل ته ځو چې تیکې پکې وخورو څنګه قاضي صاحب ځو که نه ځو
تیکې پکې وخورو مخوري په هوټلو کې چې زه د ولږې نه مړه کېږي نو مخوري زه په هوټل کې په وس سره خوراک نه کوم نو کله کله د هلکان را سره یې نو وقاص وایي دا جي ډوډۍ هلکه ډوډۍ له به کور ته ورسو نو یو بل ته وایي دا جي هسې شوم دی تاسو خیال ته راغله مای بچیا تاسو ته پته نشته بیا چې زه ډېر مجبور شم او په هوټل کې خورم نه سړو ته وایم هلکه څه م پخ کړي دي اخو لوی قصه وکړي نو زه ورته وایم بینډۍ راوړه سره بینډۍ راوړه خو هم په بازار کې پخ شوي ولې هلکه دا څه وجه ده دا وجه دا ده چې رسول الله مبارک فرمایي خیر البقاع بقاع المسجد د ټولو نه ښایسته ځمکه بهترین هغه د جومات ته و شر البقاع بقاع السوق او خراب ځمکه د بازار د ولې دروغ پکې ویلی کېږي کنزل پکې کېږي دوکې پکې کېږي په تول کې کمی بیشی پکې کېږي دا کېږي پکې که نه کېږي دا پکې کېږي خامخا چې زر دوکانه یې مړه یو دوه پکې د زبرګ زامن نو ټول خبره په کږه روانه ده نو ما تا ته خبره کوله چې خوله به کنټرول ساتي او ورسره به چې کوم دی د مشتبهاتو نه د هغه خوراکونو نه چې هغې کې شوبه ده د هغې نه به ځان چې کوم دی نو ساتي کوشش به د دې خبرې کې چې د دې خبرې کوشش دې کوو نو الله به درته هغه مقام درکړي سالک مجذوم به در جوړ کړي مجذوب سالک ما ورته نه خو سالک مجذوب بدن الله پاک جوړ کړي بهرحال څه ورود چې کوم دی نو هغه د واقعاتو کېږي خو د وخت تقاضا داسې ده دا ملګري وایي چې څه مشوره کوو د سالانه اجتماع دپاره انشاءالله نومبر کې یو تاریخ به هغې لږدو خو د هغې دپاره مشوره ده نو د هغې دپاره د مشوره هم په دې ځای کې کوئ که نه ښه شعیب شته